دا د ژوند په مرحلو کې یو عظیمه خوشحالي ده. دغه ماشومان بم دا ورځ یاد ساتي، دغه مور پلار بم دا ورځ یاد ساتي. د چا اولاد وشي دم یو خوشحالي وي، د چا د واده او د نکاح پروګرام دغه یو خوشحالي وي. څوک په دنیا کې نور یو د ترقۍ کارو ته میلاو شي، نوکریو ته میلاو شي، دغه یو خوشحالي وي. خو د قرآن عظیم الشان دا ختمونه دا ډېره ناشنا خوشحالي ده. الله پاک ته دغه خوشحالي مونږ ټولو ته بار بار نصیب وفرمایي. عزتمندو مسلمانانو ورونو، قرآن مجید په آسمانی کتابونو کې آخری کتاب دی، عظیم کتاب دی، مبارک کتاب دی، د عظمت والا کتاب دی. دغه قرآن مجید زمون خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې را نازل شوی دی. د دغه قرآن مجید نه پس دنیا ته بل کتاب راتلو والا نشته. کم پیغمبر ته چې را نازل شوی سردار دو جهان آقای نامدار سرور کونین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوی د نبوت او د پیغمبرۍ نه پس د نبوت دروازه بند شوی، دا غوی د پیغمبرۍ نه پس بل نبی دنیا ته دراتلو والا نشته. دا امت هم اخیری دی، دغه قرآن کتاب الله هم اخیری کتاب دی، او زمون خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اخیری پیغمبر دی. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو، دغه قرآن مجید قدردانی وکړو ان شاء الله. دغه قرآن مجید سره محبت کو، دغه قرآن مجید د حفاظت او د دفاع لپاره به هر قسمه قربانی کراتلا ان شاء الله غو ورکو. زما عزتمندو، کله چې د قرآن مجید ابتدا او لومبۍ مدرسه کولا شو، غار حرا کې د لومبۍ آیاتونه مبارک را نازل شو، نو په هغه ټیم کې کافر دغه مدرسې خلاف یو چال چلول او منصوبه چلول و. دغه شان دار ارقم په خلاف کې او د دار ارقم په مقابله کې کافرانو دار الندوه جوړه کړې و، او به داسې سلسله روانه و. زما عزتمندو، په هر دور کې د قرآن مجید د ناکامولو د پاره، د قرآن مجید د ښکته کولو د پاره، د قرآن مجید د بدنامولو د پاره قسمه قسم منصوبې او کوششونه شوي. خو ان شاء الله د قیامت ته ورځې پورې به قرآن مجید زنده باد وي، قرآن مجید به اوچت وي، قرآن مجید به عزتمند وي. او صرف قرآن مجید نه، چا چې د قرآن مجید سره تعلق او نسبت ساتلی، که په هر شکل او صورت کې وي، کم ماشوم چې قرآن مجید په ناظرې سره زده کو، کم ماشوم چې قرآن مجید په حفظ سره زده کو، کم ماشوم چې قرآن مجید په ترجمه سره زده کو، کم ماشوم چې قرآن مجید په خپل زده کو یا بل ته وښودو، دغه ماشوم بم د قرآن مجید د برکته عزتمند وي، سعادتمند وي، خوش قسمت وي. ان شاء الله خپل بچي د قرآن مجید سره نږدې وساتو، خپل ځان د قرآن مجید سره نزدېکت والا جوړ کو. زما عزتمندو، الله دې نه کی که د قرآن مجید ناقدري وکړه، الله دې نه کی که د مسجد او د مدرسې ناقدري وکړه، الله دې نه کی که د عالم او د حافظ او د قاری ناقدري وکړه. نو زما عزتمندو، په ناشکرۍ په ناقدرۍ باندې الله خفه کیږي، او د الله د طرفه دغه خفګان د وجې نه، د الله د ناراستۍ د وجې نه، د انسان د ناقدرۍ د وجې نه، د انسان نه دغه عظیم نعمت به الله پاک اخلي. زما عزتمندو، مونږ تاسو چې د بخارا تاریخ وګورو، د تاشقند تاریخ وګورو، د سمرقند تاریخ وګورو، او دغه شان د عربو نور ممالک وګورو، هغه ځای نه د دین چینې روانې وي، او په هغه ځایونو کې د احادیثو خدمات سره انجام کېدل، او په هغه علاقه باندې لوی لوی محدثین چې کوم دی دا تیر شوي دي. خو زما عزتمندو، هغه خلکو د احادیثو ناقدري وکړه، هغه خلکو د محدثینو ناقدري وکړه، هغه خلکو د مدرسې او د مسجد ناقدري وکړه. نن هلته
نن الته دغه شان باغونه دا څنګه چې د دین او د علم باغونه آباد دي دا باغونه نن الته نشته الته عالم ګیره نشي پرې خو دی الته عالم پټکې نشي وهاله الته په اذان باندې پابندي الته په منځ باندې پابندي الته د دین اسلام په نور شعائر باندې پابندي زما عزتمندو کچره مونږ تاسو د دغه دین او د علم د مدرسې قدردانی وکړه الله به دا نعمت نورم سیوا کوي ان شاء الله او که الله دې نه کې ناقدریم وکړه نو به زما عزتمندو الله پاک به دا نعمت موت نه مخلي دا نعمت به بل ملک ته منتقل شي بل علاقې او بل وطن ته منتقل شي خبره به دا کوله چې ان شاء الله په دغه باندې خوشحالي وکړو په دغه نعمت باندې قدردانی وکړو د چا دو بچي مدرسې ته راځي هغه د کور نور ماشومان مدرسه کې داخل کو د چا دو بچي عالمان دي دوه بچي حافظان دي نور بچي حفظ تکینو نور بچي علم تکینو د خپل بچو په صحیح طریقه باندې تربیت وکړو دا زړې مدرسې سره ولګو د عالم سره ولګو زما عزتمندو زکه دغه اولاد بس ما استاد لپاره صدقه جاریه ګرځي ان شاء الله کوم بچی چې ما استاد دغه خپل بچی صحیح طریقې سره تربیت وکړو دغه بچی به ما او تا د مرګ نه پس هم یادای ما او تا ته دعاګانې کوي ما استاد لپاره به تلاوت کوي کم از کم ما استاد قبر لبرازي نو زما عزتمندو او کچري ما او تا د دین نه لري وساتل د مدرسې نه لري وساتل د قران نه لري وساتل د عالم نه لري وساتل بیا زما عزتمندو بیا دغه بچی زما استاد جنازه کې مشکله ده چې شریک بشي او شریک بنش زما استاد قبر لبه بیا راشي کبرانش او دغه والدینو ته دعا وکي کبه ونکي تلاوت په پسې وکي کبه ونکي نو ان شاء الله د خپل بچو تربیت کو دغه مدرسې جامعي دا ما تاسو ډېر لوی احسان دی دا علماء کرام دغه اساتذه کرام دا مزدوري هم کولیش دا تجارت هم کولیش دا دکانداری هم کولیش دا دنیا نور منډه تر لموالش داغه باوجود دوی زما استاد بچو ته خپل جن وقف کړي دي شپه زما استاد بچو سره ورځ زما استاد بچو سره د خپل بچو پروا نه کوي د خپل کور پروا نه کوي د خپل دنیوي ضرورتو پروا نه کوي او زما استاد بچو د پاره بل دروازې لورځي چنده هم ته غواړي وظیفه هم ته وینا کوي او دغه مدرسې د ماشومان د سوري مسغمي د یخنۍ او د ګرمۍ مسغمي په دغه جمی کې د یخو د ګرمو د اوبو مسغمي ما او تا په بړستن کې پراته یو اذان او د مانزه لپاره راپاسو یا راپانس او دغه ماشومان دغه استادانو د برکته د اذان نه یو نیمه غنټه مخکې د تهجد په ټیم کې دغه ماشومان راپاسي او یا په یخو یا په ګرمو اوبو باندې او د سوکي او دغه او دس نه پس ممونس ته ودرېږي تهجد ته ودرېږي او دغه دعا او دغه مونږ نه پس د تهجد نه پس لا سوچت کی دغه ماشومان چې بی ګناه هم دي مسافر هم دي د کم عمر هم دي او د الله د کلام د الله د دین ملمانه هم دي دغه مسجد او مدرسه کې د تهجد نه پس چې ما او تا خوب کو پراته یو دغه ماشومان لا سوچت کی ربا د مدرسه کامیاب کی ربا زما مور او پلار وبخي ربا زما اساتذه کرام وبخي ربا ما ته علم را نصیب کی زما عزتمند مسلمانانو ورونو دا دغه استاد تربیت د برکت زما استاد بچی چې په کور کې نو د مرد خطو نه مخکې نشي را پاسې دی خو چې دغه استاد تربیت او قرباني ده نو د تهجد په ټیم کې دا ماشوم په یو اواز سره را پاسي اے زما قومه اے مشرانو په دې خبره باندې مطمئن اوسئ چې ستا دغه وظیفه چې کله ته ماښام له دغه ماښام ټیم کې ماشوم او طالب علم له وظیفه ورکې دا وظیفه ضایع کیږي نه دا پزول نه دي ستا دغه وظیفې په برکت سره دغه ماشوم د قران مجید حفظ دکې د قران مجید ترجمه دکې قال الله قال الرسول پز دکې او به استاد دغه وظیفه د
برکته دا تهجد ته راپاسي دعاګانې کوي جړاګانې کوي نو خفه کېږه مه دا به بې ځای نه ځي انشاءالله دغه ماشوم د یوه دعا به خو به کم از کم چېرته قبوله شي که نه ستا په حق کې انشاءالله دا به خامخا الله قبلوي زما عزتمندو الله به زما او ستا په رزق کې برکت اچي الله به زما او ستا په ځوانو کې برکت اچي الله پاک به ما او تا د عذابونو نه بچ کړي انشاءالله د علماو سره د مدارسو سره د مساجدو سره هر قسم تعاون موقع چې راځي دغه محتمم صاحب مفتی محمد ابرار صادق صاحب چې هغه د دغه مدرسې د ترقۍ دپاره ما او تا نه څه قسمه تعاون او خدمت او محنت غواړي انشاءالله هغې کې به شرکت کوو او هغه به د خپل دنیا او د آخرت د خلاصي او د نجات ذریعه ګرځو الله پاک دې مونږ تاسو لا په دغه یو څو خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين